أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. سورة نحل هغه شروع باغی کی شپږم باب ذکر کېدو. باغی کی پرون منګ ذکر کړو آیت نمبر 97 کې چې باغی کی ذکر شویو چې کله تاسو تلاوت شروع کوئ نو اعوذ بالله وایئ، پناه په الله سره غواړئ. د هغې څه تذکره پرون ذکر شوې وه. اوس دا 99 آیت دا له مخکې آیت دپاره علت دی. انما سلطانه علی الذین آمنوا، نشته د لره وس د ګمراه کولو په هغه چا چې ایمان راوړی دی او په خپل رب باندې توکل کوي. د دې شیطان په خلکو باندې بروس طاقت نشته، قوت به نشته چې کوم خلکو ایمان راوړی دی او ایمان یې په زړه کې دی. او دویم دا چې د دې خلکو په الله باندې بروسه ده او د دې شیطان په دو قسمه خلکو باندې وس نه رسي. لکه سوره ابراهیم کې الله پاک ذکر کړی دی 14 سپاره کې الله شیطان د انسان نشي گمراه کوله او نه باغ باندې وسرسي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم ووعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم او نلرم بدا سبحانه الزور دلیل. نو په چې کوم سړی د شیطان تابعداري او دا نه کوي باغ باندې د شیطان وسوسه او زور نه رسي. دغه شانتي سوره حجر کې هم دغه آیت ذکر کړی دی چې د شیطان پاغ نیکانو بندگانو باندې زور او دا نه رسي. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً بندگان زمان نشته تعالی رب دوی باندې وس د گمراه کولو سوا د هغه چانا چې دابیداری کوي ستا د سرکشانونه. ستا په هغه چا باندې وس دی چې ستا دابیداری کوي، ستا ملګرتیا کوي، ستا دوست دی. یعنی هغه نیکان خلق انبیا باغې باندې ستا وس طاقت دا نه رسي. نو دلته هم ذکر کړل چې نشته تعالی راوځ د گمراه کولو په هغه چا چې ایمان راوړی دی او دویم په خپل رب باندې توکل او بروسه ده. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. او دویم چې وس د گمراه کولو دی په هغه کسانو چې ستا سره دوستانه کوي، چې هغوی دوستی کوي ستا سره. والذین ها کسان هم به مشرکون. نو په دې به کې ضمیر یا الله تعالی ته راجع دی، یعنی د الله تعالی سره شرک کوي، یا ضمیر د شیطان ته راجع دی. معنی دا ده چې په سبب د اغوا یعنی په سبب د وسوسې د شیطان په شرک کې اخته شي او شرک کوي، یا د شیطان دوست وګرځي، یا د شیطان په وسوسې باندې د الله سره نور خلق شریکان جوړوي. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَةٍ. نو مخکې دی آیت کې د قرآن یو ادب ذکر شو، نو اوس دلته د قرآن متعلق یو دوه اعتراضات ذکر کړي.
مخکې ذکر وکو اولیاء الشیطان یعنی هغه خلق چې هغوی حق پټي نو دلته ذکر کوي مراد نه هغه خلق دی چې هغوی د حق نه انکار کوي بیا به دوه اعتراضات د مشرکین ذکر کی او د دوه به بیا د هر یو کې به د یو دوه جوابونه کوي یا چې قرآن شروع کیږي نو سړی اعوذ بالله وای د شیطان د وسوسو نه بچ شي او دلته رد دی پاغه منکرین د قرآن باندې چې هغه اعتراض کوونکي دي یعنی د دوی مثال په شان دا غړندو دی چې هیڅ نینی یا رد په منکرین د قرآن باندې او مثال ذکر گئی دا هغه چا چې شیطان ورته وسوسې اچي وای ته پناه غواړې په شیطان سره خدا سے خلق دی چې کله ته د توحید بیان کې د قرآن د سنت بیان کې نو دا خلق به هم معترضین چې اعتراض کوونکي بشي اعتراض بکئی او اعتراضونه به شروع کی یا مخکې چې الکه د آداب ذکر کړل چې تاسو د آداب خیال ساتئ چې د شیطان د وسوسونه محفوظ شي او هغه شیطان د وسوسې شکار نشي یعنی هغه خلق چې هغه د شیطان د وسوسو شکار شوی دي نو چې کله د قرآن کریم نزول شو بعضی احکام چې هغه د مخکنی دینونو سره یو شان دیو او هغه احکام باقیو او الله جل شانه بیا مناسب نګڼل بلکې پاغه کې بدلون راوستو د یو شریعت احکام هغه بدل کړل په بل شریعت سره لکه مثلا مخکې شریعت کې د مشرکی خزي کافر سره نکاح جایزو یا دغه شانت شراب هغه حلال ول بیا په سلورو قسطونو کې حرام شول په درېمه هجری کې دغه شانتي د بیت الله نه بیت المقدس ته هغه ولس میاشتې مونځ کول ول نو هغه مونځ بیا د هغې نه وروسته چې حکم راغی چې هلکه مخ وګرځوه او یادا چې مخکې دا فرض ول چې یو کافر یو مسلمان به د لسو کافرانو مقابله کې سورہ انفال کې ذکر دی بیا وروسته حکم راغی چې یو مسلمان به د دوو کافرو مقابله کوي او کده ودختېدو نو دی به بیا د ګناهګارو نه ګرځي او په ګناه کبیره کې به شمارېږي نو معترضینو اعتراض وکړو چې دا لا څنګه قرآن دی چې کله یو مسله خپل مرګرو ته وښی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وي او بیا څه وخت وروسته میاشت وروسته کال وروسته بیا بل حکم راوړي دی خو په خپل کتاب کې او په خپل دین کې په خپله په شک کې دی نو دی به خلکو ته څه صحیح دین وښی بلکې دا قرآن او دا کتاب دی څه کوي د ځان نه جوړوي نو دلته دوه اعتراضات ول یو اعتراض دا و چې په دې کې نسخ ده یعنی کله یو شریعت په وجه باندې یو شریعت حکم وي بس الله جل شانو د هغې حکم بدل کړي په بل سره دوی منګه خدا قرآن نه منو ځکه چې دا په دې کې بدلون او دا دی نو جواب دا دی چې الله فرمایي چې دا زما کتاب دی بلکې په دې کې دروغ نشته ولی چې دا د جبریل امین په وجه سره په ذریعه سره راغلی دی او جبریل امین چې کومه خبر راوړې ده هغه بالکل حق او سچ ده په هغې کې څه قسمه د دروغو څه نشته لہذا دا قرآن هم حق او سچ کتاب دی او د جبریل امین د قرآن کریم د راوړو درې مقاصد ول یو مقصد د مومنانو د پاره کلکېدل ول لیثبت الذین آمنو دریم هدایت و هدن او دریم هغه زیر و بشرا للمسلمین نو دغه یو اعتراض او د هغې جواب
دویم جواب دا دی قالوا ان والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. الګ دا څنګه کار دی چې کله یو حکم راوړي او کله بل حکم راوړي؟ نو منګه وایو دا د حکیم ذات کتاب دی. د دې مثال داسې دی یو سړی بیمار وي ډاکټر ته لاړ شي هغه دا چل نه کوي چې دومره تیزه دوايي ورته ولګي چې بس فوري هغه راشي او خو بس خلاص شي د دنیا له ژوند نه بس ختم شي. یا مثال یو ماشوم پیدا شي نو هغه له اول مور پي ورګي کنه پلاس کوله سفر ورګي چاله زوی خورا دسی کوي خدا په سوچ کې چې دی برسته لویږي او یو مقام ته برسي دی به ډوډۍ پیژني دی بیا خوراک پیژني دی بیا راخلی دا بګي دا خو چې بس پیدا شي او سفر ولا پلاس کوي دا ورګي. نو دغه شان دی الله حکیم ذات ته. ډاکټر एकदम کله یو سړی لاړ شي الګ وای تعالی دا بیماری دا ګوله استعمال کا ته پس پرا شي هغه ورته بدلږي فقالار قلا تدریجن داغه بیماری داغه علاج کوي او بس په میاش کې هفته کې 15 ورځې بس معاینه لذي او داغه علاج جاری وي. نو دغه شان دی الله حکیم ذات ته. کله کله یو حکم چې د پیغمبر علی السلام شریعت کې یو حکم مخکینه شریعتونه کې او بس الله جل شانه هغه منسوخ کو بل حکم راولې گو بلکې مؤمنان په دې خبره باندې خوشاله دل چې الګ یو نسخ راغله د یو آیت وس په بل آیت راشي داغه حکم براشي باغې کې به نور زیاتواله او نور پیدا مونږ دراورسي مونږ به د نور سیوای رڼا نه خبر شو نو هغه په دې باندې سګیدل خوشاله دل. واذا بدلنا آیه مکان آیه او کله چې بدل کو یا کله چې راوړو موږ یو آیت بځای د بل آیت باندې د شریعت بځای بل شریعت یو منسوخ شو بل هغه راوړو والله اعلم الله تعالی خپو له په هغه سا ينزل قالوا انما انت مفتر هغه سا جنازوي دوی وای یقینا تدرو جوړونکي پیغمبر د سو ته دروغ جوړونکي. الله جواب کوي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیات خلق نه پوهیږي. اے دا زیات خلق معترضین اعتراض کوونکي دي پدې کې د حکیم ذات حکمت ده. کله یو حکم راوړي او کله بل حکم کله یو حکم منسوخ او داغه په بدلږي بل حکم راوړي دا خو د حکیم ذات کتاب ده. یا لن جواب ده د الله کتاب ده بس که الله کوم حکم راوړي بس تا سکار ده تاسو معترضی ته پاسې دی او داولي بس د الله کتاب دی چې الله کوم حکم راوړي ستا خو ایمان دار چې الله سوی بس هغه زبنم نو اعتراض ضرورت شو لن جواب بل اکثرهم لا علمون بلکې زیات خلق نه پوهیږي حکمت او په تبدیلی په بدلون د یو شریعت په مقابله د بلګي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق تو نازل کړي دا قران هغه روح پاک د طرف د ربستانه بالحق په حق سره چې دا یقیني دی ليثبت الذين امنوا نوز داغت نازل دو درې مقاصد ولماوي. یو مقصد دا دی ليثبت الذين امنوا د پاره دي چې کلکړي مؤمنانو لرا په ایمان باندې. اے چې کله مؤمن وي ایمان وي نو د قران په نازل دو د قران په ویلو باندې بدل ایمان مضبوطيږي د ایمان به کامليږي او ایمان ته به نور ترقی ملاویږي. لکه څنګه چې د انسان د جسم د پاره روح د خوراک ته اسکاک ته د دې په وجه د جسم ته ترقی ملاویږي د دې په وجه باندې د جسم هغه غټیږي او ډیر طاقت قوت به راځي. نو دغه شان د قرآن په ویلو باندې د انسان د روح د غذا ملاویږي د دې انسان د روح په ترقی کوي. دیم وهدن او هدایت ته سره هدایت ته دا قرآن کریم منګوای اهدنا الصراط المستقیم. سوره انعام کی براشه سوره انعام کی دیرشیو په سوره فاتحه کې هر ټیم په 15 وخت مانځي اهدنا الصراط المستقیم. الله منګ کلک کې باغ برابر نیغلار باندې منګ مضبوط کې نو هغه کلک لار او نیغلار هغه د قران دا او بشرا او زیره د المؤمنین د بار د مؤمنانو. اے دریم سره زیره د بار د مسلمانانو. نو چې کله انسان هغه ایمان مضبوط شي په قران باندې هدایت په قران راشي نو در بار زیره د مؤمنانو د بار
نو چې کله دا درې خبرې راغلې نو په ده کې به یره نه راځي ځکه د ایمان کامل او ایمان مضبوط دی او په هدایت دی چې هغه لار د قرآن نه نو باغې باندې کلک دی او دریم چې دی مسلمان دی نو دی تابعدار دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طریقې نو چې کله انسان درې خبرې راغلې نو دی انسان هغه ژوند شو هغه حیات طیب شو پاک ژوند شو نو پاک ژوند چې حیات طیب څه ته وایي نو یو په هغې کې دا چې دله به سکون وي اطمینان به وي راحت به وي زړه به یې خوشحاله وي بلکې پیسې هر څه به ډېرې خو اطمینان به نه وي سکون به نه وي چین به نه وي او بل طرف دغه هېڅ به نه وي خو بس سکون به وي اطمینان به وي راحت به وي دا ولې چې زړه مطمئن دی زړه مضبوط دی هدایت او زیری دی نو دغه لکه موږ وایو روح القدس نه د دې نه مراد جبریل امین دی تفسیر قرطبي ذکر کړی دی ځکه چې دی د ټول قرآن راوړونکی دی ناسخ او د منسوخ روایت د عامر ابن شیب نه نقل لی هغه وایي چې د جبریل امین نه 3 کاله مخکې اسرافیل علیه السلام وحی راوړه بلکې د یوې کلمې وحی راوړه او مسلم کې روایت دی چې یو فرشته راغلی وه یو حکم یې راوړی خو د هغې نه وروسته بیا فرشته چېرته نه ده راغلی بلکې څومره حکم چې راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا د جبریل امین په وجه باندې راغلی دی الله دې موږ له صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين